د خان سره مخلص نه زموږ په دې لیډرشپ کې نو خدای دې په داسې بیماری واړی چې راینه غټه بیماری بلني الله دې هلاک او برباد کړي چې څوک د عمران خان په تکلیف په جیل کې خوشحالیږي اکه وفاق ته اکه د مونږ حکومت ته نو الله دې تباه وبا کړي الله دې د کینسر په بیماری اخته کړي دا میدان داسې حد ته لړو چې دی کې به د خپل حق په زور علي چې زه به واحد قسم انشاءالله چې عمران خان سره به اخیري صفونو کې اخیري حد ته پورې که څوک وي او کني انشاءالله مونږ به ولاړ یو د خیره د پورا د کې بي کې جیلونو کې د خپل چیپ پاتم چې کله مردیم بیمار شي د هسپتال ته راځي عمران خان سره دا ظلم کیږي زیاتې کیږي او دا وفاق ورسره کوي دا شهباز شریف دی نواز شریف دی دا پغلا دروازه را دي او پغلا دروازه دي او د خپل لیډرشپ ته ویم چې مهرباني وکړئ تاسو ردی خان د لاسه نن مزې کوئ او خان سره حق له قدرېږئ زه تاسو بیا مې وایم جاسو دا هلکان هم راوتي او بوډاګان هم راوتي دا ټول د عمران خان د چې عمران خان سره برو ډېره غټه دوکه وکړه چې ورته وي علاج ته دې بیو او علاج ته یې بور نه تلو په یو روډ یې بوتلو په بل روډ یې ډیالې ته دننه کړو موږ دا وو چې دا د هر قیدي حق دی نو پیغام خو زه د ټول پاکستان ته دا ورکوم چې ستا په ملک د عدالت توهین وشو د عدالت بېعزتي وشوه د هغې نه بعد چې ته بیا ګورې د ملک ته یا د حکومت ته ګورې او ته د خپل حق دپاره نه روځې نو بیا به ته کله روځې کارکنان چې دي دا زموږ وروڼه دي موږ به خامخا یو بل ته کشران دي زموږ که نه لکه دا یوت دي موږ مشران دي سره روتي کشران دي ځکه چې داسې څه غلطي تي ونه شي نو هغې ته موږ دا وایو چې دا خبرې اوس پرېږدی دا خبرې اوس د راوتو دي دا اوس دا میدان داسې حد ته لړو چې دی کې به د خپل حق په زور علي که په زور یې نه علي نو معاملات د عدالت هم نه منلي کېږي نو زموږ اختلافات نشته نه څه باعث دی خو کم از کم چې کله ملګري ته مشوره ورکې ابه پوهیې نو دا زموږ کشران دي او موږ پوهیو چې موږ له کول څه پکار دي سپریم کورټ ته موږ اوس هم ګورو چې کم از کم خپله فیصله چې ده دا به دې بحال وساتي که کله پیښ شو چې د سپریم کورټ نه منلي کېږي که نه نو موږ چې موټر وی بند کړی وه چې کله د سپریم کورټ های کورټ اډر رالو نو زموږ د کې پي پولیس رالو او ټول ورکران یې اوچت که موږ ښه په عزت سره پاسېدلي وو الان کې پای کې موږ شر غوښتو نو شوي به خو نه زموږ خپل پولیس دی پولیس د بل ځای نه دی لکه اوس که ته دې چوک کې وګورې نو زه د خیشکو سره تعلق ساتم دی کې خو دا 3% چې دي دا زما د خپلې وینې تعلق ساتي نو کم از کم نه ای جنګ کوي نه موږ کوو خو د عدالت اډر ومنلو اوس موږ د عدالت هغه اډر چې کوم نه دی انکار کړی عدالت له به ټیم ورکو او که کله یې ونه منلو نو بیا خو چې دې ته انکار کوي نو بیا عدالت که کله موږ روډ بند کو موټر وی مو بند کا نو دی به بیا زور کوي بیا به موږ هم انکار کوو دا پیغام ورکوو چې کوم نن پروګرام دی دا د عمران خان د صحت حوالې سره دی چې څنګه د هغه د صحت خبر راغلی او شفا انټرنیشنل ته های کورټ اډر کړی سپریم کورټ نو موږ دا وو چې لکه نه اتفاق پکار دی اتحاد پکار دی او دا داسې سخت ټایم دی عمران خان دپاره چې زه وایم چې دې کې مونږ لالچ د کورسو لالچ د فنډونو لالچ دا یو طرف ته کو او دې ټایم کې د عمران خان صحت د هغه چې کوم د ژوند مسله ده چې کوم د ژوند مسله ده نو زه وایم چې په هغې باندې مونږ نن یو یونټي شو کوو یو متحد دغه شو کوو یوت انصاف یوت وینګ پروګرام نن دلته شوی دی مونږ دا کلیر کټ دا وو چې زر تر زره مونږ خپل لیډرشپ ته هم وو چې کوم 27 تاریخ ورکړی شوی دی نو مونږ به دا وو چې د عمران خان د صحت لکه ګارنټي به څوک اخلي که چېرې خدا نخواسته د عمران خان صحت ته نقصان ورسېدو 27 تاریخه پورې نو د دې بیا څوک ذمواري نو مونږ دا کلیر کټ وو چې د دې بیا هم تاسو ذموار یئ پوره او پکې شریک یئ د عمران خان ته څه قسمه نقصان ورسېدو نو په هغې کې به ټول زموږ چې څومره دې ټایم کې د پارټۍ مشران دي او هغه دې ټایم کې صلاحګانو مشورو باندې دي اسټیبلیشمنټ سره او نورو ادارو سره نو خامخا چې څومره هغوی ملوث دي د دې نه سیوا ګناه او خطا چې کوم دا هغه به زمونږ د خپلو کسانو وي مونږ هغوی ته هم دا وایو چې قبلې د رستو کوي تاسو سره لږ ټایم دی زه وایم چې دا 27 تاریخ را مخکې شي او ځکه چې خدا نخواسته څنګه تاسو وکتل راپنډۍ کې فوج چې کوم دی ډپلویډ کو میاشت دوه دپاره نو لکه دا ولې ډپلویډ کو په دې باندې مونږ ته یو لکه تشویشناک سچویشن ښکاري هسې نه خدا نخواسته د دوی چې کوم د دشمن یا زمونږ چې کوم دغه د نورو سیاسو پارټو چې کوم دی دغه مقصد دی چې عمران خان ته دی په دې کې نقصان هم رسولی شي چې څنګه دا تاسو وکتل د سپریم کورټ په اډر دی ونه منلو او هغوی ورته وویل چې شفټ کو دی ونه کو نو مونږ دا وو چې مونږ به هغه خلک جو انشاءالله پی ټي آی کې مونږ به هغه ورکر یو باحثیت ورکر دا زه سره واده کوم او دا عزم کوم